او د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب حدیث ته نږدې دی او بیا د احناف مبارک نورم ګستاخانه الفاظ ذکر کړل دي. د بنیر یو عام کس دی، نامه عبدالغفار ده، عبدالغفار. تاسو زما الفاظ اولنې دی بانوار. دا د بنیر یو عام کس دی، یو عام کس. تاسو په خپل باندې پیږئ چې عام کس کله د خلکو دینی رهنما شي، دا علامه ده څه ده؟ رسول الله علیه السلام فرمایي د قیامت علامه بدای اذا اسد الامر الى غیر اهلی فانتظر الساعه. کله چې کار هغه چاته وسپارل شي چې هغه اهل نه، تاسو د قیامت انتظار کوئ. نن تا په خپل باندې ویلي د بنیر عام کس دی او په اخیره کې دا یو جمله لیکل او زی ذکر کول نه غواړم، خو مجبوران به وسوم چې تعلق د جماعت اسلامی سره ساتي. والله بالله ثم تلا کزر پالټي په بنیاد باندې چاته وي پالټي زيوم نه منم چې په پاکستان کې لګیا دي، دا اره یو د ذاتی مفادو د پاره لګیا ده. ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم. چې ترسو دي د دیو عقاید نه خپل کړي، دا ټول منافقان دي لګیا به ستانه برازي نشي. دا د يهودو نصاراو په شان خلق دي په دې دور کې چې ترسو پورې تا د خپل عقیده د دیو د باطل او عقیدو سره شان کړي نه، الزام بم دوان لګي، پتوی بم دوان لګي. او چون کې دیو ټرند ته ګوري چې ټیک ټاک استعمالین په دې دور کې ټیک ټاک نوجوان کې داسې خلک داسې نوجوانان راوچت شوي دي چې هغه د علماي کرامو خلاف دي. نو دیو هغه خلاف ورزي ته ګوري که دغه نوجوانان ټول علماو په شا پشپنا باندې ودرېدل او دا ویل چې زره زیګون نواله تر لحد پوری د مولایم، زما اذان د مولا ده، زما تربیت د مولا پلاس کې ده، ز پورس کې 15 ټیم په مولا پسې ودرېګم، زما نکاح مولا کوي، زما جنازه مولا کوي، په تعزیت کې بیان او دعا مولا کوي، زما د کلی جرګه او روغه مولا کوي. ته ګوره چې دا به بل ورځ لګیای د علماو سبي، ځکه دا د بل سکار نه، دا دغه شیزونه روپۍ واسي ځان په مشهورۍ. نو هغه ته ګوري چې پس کې د شهرت دی. باقی دا خلاته چې عام کس د عبدالغفار نومې دی، عبدالغفار نه خارجي. دا پتوا والله بالله ثم تلا ز په خپل هوش او حواس کې ورکو چې دا خوارج دي، دا یو خارجي دی او د دین هټ کر ز تاسو ته داویم چې د خبره ما تر رسولې شي، زمال پاس اوچت کوي او دی خارجي ته ورسوي. دی خارجي ته وای ورته وای یو نوجوان الک دی 22 کال عمر لري، اغه نوجوان الک وای دا دی زما سکینی کچرته دا وای چې مولیان په مناظره کې شور کوي، په مابین کې رسون کې تکینه زماره طرف نه پدی غربت کې یو ورځ پینه لګي 3 غنټه باس بو په دې 3 غنټو کې 5000 روپۍ ز تعالی در کوم چې تا خپل ټیم ایستي دې د پاره چې د باندې ختم شي 5 نه 10000 روپۍ به ز تا ته درکم چې ته په مابین کې کیناسته دا 10000 روپۍ د 3 غنټو د پاره والا نه بیل چوخه مبلا کو چتوا مچاری وخه صرف د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د ذات د دفاع د پاره داغه د فقاهت د پاره د علم د ظهور د پاره چې داغه د علم ظهور په دې خلکو باندې وکم د د پاره ته صرف په مابین کې په یو کرسۍ کې کینا تکلیف دا اوچت کا لس میډیا والا را وګواړه عالمی مناظره جوړه کا
زره تمام علماء دیوبند طرف نه د رهنمایي دسخط رالم کدا دسخط غواړي د مفتی محمد ندیم محمودی صاحب چې په دې وخت کې مناظر دی زه دسخط د مفتی ندیم صاحب رالم کدا دسخط غواړي د مفتی گوهر علی شاه صاحب زه داغه دستخط رالم کدا دسخط غواړي د شیخ قاسم صاحب زه داغه دستخط رالم کدا دستخط غواړي د مولانا منظور احمد منگل صاحب زما د تفسیر استاد دی زه داغه دستخط رالم کدا دستخط غواړي د استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب زه داغه نه دستخط رالم کدا دستخط غواړي د مفتی تقی عثماني صاحب زه داغه نه دستخط رالم دا بلال شي د خپل تمام جماعت اسلامی د رهنماګانو نه دستخط راوالي که په میدان کې می پړ کو زما عقیده او نظریه او مسائل او مذهب به قبلي کپړې کړم زبه ورسره قبول او براه راست به اعلان کو په بیبي باندې بدا درې طلاق اچي چې دا ما د شهرت په بنیاد نه کول او ما د حق په بنیاد کول کما دا ثابت نه کړه کدا ما په میدان کې ونه جړاو پیسې زتا ته در کوم خرچه دیم زبرداشت کوم صرف میډیا والا تراولا خپل پیدا دی وکی دا به د تمامي دنیا عالمي مناظره کما د خبرو په مابین کې خبره وکړه په دغه ټیم کې زمانه جبه کټ کا قانون ته زمانه طرف نه دا اجازت ده پولیس راولا هغه ته دا اجازت ده زدا الله په ذات قسم خورم والله بالله ثم تلا قاضي او جج چې فیصله کوي چونکه ما ججمنت ویل ما قتل زبي پیغام زما درسونه په موجود دي قضاوت ما ویل زید درس کوم زبي پیغام مفتی ز په خبره باندې د قاضي او مفتی فتوا ته درکولې کیږي لاړ تمام سوشل میډیا والا راولا پولیس ودروا هغه ته زماره طرف نه اجازت ده د په خبرو کې ما دنه خبره وکړه یا ما جګړه وکړه یا ما پاس اوچت کړو په دغه ټیم کې د پما باندې پاکستان د طرف نه عمر قید ولګي دا د طلاق واچي چې دا خبره زره شهرت د پاره نه کومه والله العظیم کپ باس په میدان کې د دنه ما پرتوګ ونه ایستو او دا بربند دی خلکو ته نشو د لباس په خپل ملا روان نه چاو د سوشل میډیا نه توبه ون نه ایستا د امام اعظم د قبر په خزران کې داغه په قبر په خپل سلام لاس راشه زما په مخ لاړی راتو کا دا به ثابتو د دینه غټ چیلنج بل سو غواړي دا زما معمولی شان چیلنج دی کچرته دا دانه کې دی میدان ته ناراضي دی باندې د ملک قانون نظم مطالبه کوم د عوامو نه مطالبه کوم یو سړی داوا کوي ستاب په خزه باندې دا ستا خزه زما خزه ده ته په عدالت کې قانون درج کې کنه درج کې ته په د فتح درج کې کنه درج کې جج تزي او کنه زي قاضي تزي او کنه زي د کلی جرګرا ټوله کنه را ټوله یو سړی چې ستاب په بیبي داوا کوي یو سړی ستاب په پټي داوا کوي یو سړی ستاب په کور داوا کوي یو سړی ستاب په اولاد داوا کوي یو سړی ستاب په مال داوا کوي چې دا په پاکستان کې 2 نمبر لا دا 2 نمبر قانون دی یعنی په 2 نمبر کې دی ایک نه بعد 2 نمبر په دې باندې یو سړی داوا کوي یو سړی ستا ذات نشي چیلنج کولی ستا پلار نشي چیلنج کولی ستا مور نشي چیلنج کولی ستا اولاد نشي چیلنج کولی ستا په کور قبضه نشي کولی ستا په مال قبضه نشي کولی اره پاکستان کې قانون درج دی د دینه هټ کر زال پازوم یو سړی د هغه امام په ذات عمله کوي چې هغه امام په مسائل ستا پلارم عمل کړي دا هغه امام په مسائل ستا په کور کې عمل دی اره بلکې یاد ساته په تمام عالمی دنیا کې اسلام چې موجود دی 90% اهل سنت والجماعت دی په دې 90% کې 80% احناف دی د 80% احنافو داغو عوامو علماء کرامو داغو د امام په ذات تفسیر کوي یو الزام لګي کستا پکور الزام لګي ته تپوس کې ستا په ذات الزام لګي ته تپوس کې د امام سے په ذات الزام لګي زره ملک قانون نه مطالبه کوم بیا دا سړی زمون سکینوا کړه پولیس مخ ته پټانا کې کینه ک پچوت ته راولي کدا یو سټوډیو تراغوالي کدا یو سټوډیو چینل تراغوالي هر هغه سګین ته تیار یم دا د 2026 چیلنج دی ک په 2026 کې دا تیار نشو دا حرامي نسل انسان
دا حرام النسل انسان دی بیا دا توبه وباسي عوامو له پکار دي چې بایکاټ دی وکي بیا دا تفسیره کړه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دا غ په ذات باندې تفسیره کوي د امام صاحب په دور کې احادیث نو په دې صرف دو جملې تاسو ته یو سړی پاسي اعتراض کوي تاسو د امام اعظم ابو حنیفه تقلید کوي تاسو د صدیق اکبر تقلید ولی نه کوي تاسو د امام ابو حنیفه تقلید کوي تاسو د عمر فاروق تقلید ولی نه کوي تاسو د امام اعظم ابو حنیفه تقلید کوي تاسو د عثمان غنی تقلید ولی نه کوي تاسو د امام اعظم ابو حنیفه تقلید کوي تاسو د عثمان غنی تقلید ولی نه کوي تاسو د علی کرم الله وجهه تقلید ولی نه کوي اجي صاحب سوال پکار دے د سوال د پار جوابم پکار دے یاد ساته صاحب پرم کې نظر راغلی ما چې د امام ابو حنیفه تقلید وکړ د امام صاحب تقلید کې تقلید د عالم راغې تقلید د عثمانم راغې تقلید د عمرم راغه تقلید د صدیقم راغه تقلید د محمد مصطفی راغه اتباع د رب د کتاب الله رالا ستاسو سوال پکار دے څنګه د امام ابو حنیفه په تقلید کې تقلید د صدیق هم ده تقلید د عمر هم ده تقلید د عثمان هم ده تقلید د علی هم ده دا سوال پکار دے اره زیریګم نو ز هغه ملایم نیوټرن جواب والایم جواب په عقل هم ورکوم جواب په نقل هم ورکوم بیا یاد ساته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سا الله قرآن ورکل دے الله د قرآن سره سنت هم ورکل دے نبی په خپل فرمایي رب ما ته قرآن راکو اصحاب ما تاسو ته درکو دنیا ته ورسوي رب ما ته سنت هم راکل دے ان اتبع الا ما یوحى الیا زاغه خبر نکوم رب ما ته وحی نه کړي څنګه رب قرآن را کړل دی دغه شان رب سنت را کړل دی البته فرق دا دی قرآن کلام الله دی الفاظ ام در رب دی مراد ام در رب دی سنت الفاظ د مصطفی دی مطلب درب دے اجی سے پکار دا نبی علیہ السلام قرآن امرا ولڈے نبی علیہ السلام سنت امرا ولڈے آغا قرآنی امت تور کلڈے سنتی امت تور کلڈے دا نبی علیہ السلام نبات دا رسول اللہ وفات شوے دے نبی علیہ السلام تمرگ را غلڈے نبی علیہ السلام پا مدینہ منورہ کی وفات شوے دے دا نبی علیہ السلام وصال پا مدینہ کی شوے دے اولنے خلیفہ صدیق اکبر دا نبی علیہ السلام نے بعد دا مسلمانانو رہنمائی کی صدیق اکبر پا مدینہ کی را غلے دا صدیق اکبر وفات مدینہ کی شوے دے دویم خلیفہ عمر مدینہ کی را غلے دا دویم خلیفہ عمر وفات پا مدینہ منورہ کی شوے دے دریم خلیفہ عثمان مدینہ منورہ کی را غلے سلورم خلیفہ حضرت علی مدینہ کی را غلے وجہ دارا دا دریم خلیفہ عثمان وفات مدینہ کی شوے دے دیو جن سلورم خلیفہ علی مدینہ منورہ کی را غلے لیکن دا علی وفات پا مدینہ منورہ کی ندے شوے علی دار الخلافہ کوپا علی خلافت کوپا کی دے کوپی تراغل لے دا حضرت علی وفات کوپا کی شوے دے یو جملہ دا یو دے مشر دویم دے کشر مشر کار شروع کی مشر چکم زگین کی کار بس کی کل چی کشر کار شروع کی دا آغاز زگین نے شروع کی دا کم زگین نے چی مشر شروع کم زگین کی چی مشر پریخو دے نبی علیہ السلام دا دین نبوت دا اسلام بنیاد شروع کو نبی علیہ السلام چی کم زگین کی پریخو دو صدیق اکبر عمر فاروق عثمان و علی دیو دا آغاز زگین پوری چلی نبی علیہ السلام نبات صدیق دے دا صدیق نبات عمر دے دا عمر نبات عثمان دے دا عثمان نبات علی دے دا خط طبقہ دا کلچ دا علی وفات پا کوپا کی شوے دے اولنے امام اعظم کوپا کی را غلے بلکہ دویم جملہ ما نبی علیہ السلام نبات صدیق اکبر دے دا صدیق اکبر سے قرآن ام دے دا نبی سنت ام دے دیو جن صدیق اکبر منگ عادل حکامران منل لے خلیفۃ المسلمین منل لے خلیفہ بلا پسلم منل لے دا صدیق اکبر نبات حضرت عمر فاروق دے
عمر فاروق سے درب قرآن هم دے دا نبی سنت هم دے دا ابو بکر اجتہاد هم دے دا عمر نبات عثمان دے دا عثمان سے درب قرآن هم دے دا نبی سنت هم دے دا صدیق اجتہاد هم دے دا عثمان دا عمر اجتہاد هم دے دا عثمان نبات علی دے دا علی سے درب قرآن هم دے دا نبی سنت هم دے دا ابو بکر اجتہاد هم دے دا عمر اجتہاد هم دے دا عثمان اجتہاد هم دے علی کوفی تراغل لے دا علی وفات پا کوفہ کی شوے رے علی رضی اللہ دنیا نا تلے دا علی نا باب پا کوفہ کی مجتہد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے بیا اوایا دا امام ابو حنیفہ سا دا علی اجتہاد هم دے دا عثمان اجتہاد هم دے دا عمر اجتہاد هم دے دا صدیق اجتہاد و فتوہ هم دا دا نبی سنت هم دے دا رب قرآن هم دے وس اوایا کله چې ما امام اعظم ابو حنیفہ امانو ما دا صدیق اجتہاد هم امانو ما امام ابو حنیفہ امانو دا علی اجتہاد می امانو ما امام ابو حنیفہ امانو دا عثمان اجتہاد می امانو ما امام ابو حنیفہ امانو ما دا عثمان اجتہاد امانو ما امام ابو حنیفہ امانو ما دا نبی سنت امانو ما امام ابو حنیفہ امانو ما دا رب قرآن امانو دو سوال جواب داستا حال شو دویمه مسله دې څه کوي چې د امام ابو حنیفه په دور کې حدیث نو دا خو بیا سوال پکار دی د ابوبکر د سره ممنه دغه په دور کې خو بیا بالکل د امام ابو حنیفه په دور کې خو امام مالک رحمت الله علیه متعلی کلی و د دې خان توسی به خیال دی دا بچرته څه خان توسی د دې خان توسی بچرته خیال دی چې امام بخاری رحمت الله علیه صحیح بخاری لیکن امام ابو حنیفه نو بیا خو زما سوال پکار دی چې بدی دومره عمر کې یو مسلمان نو راغلی چې هغه حدیث لیکلی وي یو څوک هم نه دی راغلی چې هغه حدیث ویلی وي یعنی د نبی علیہ السلام نو واخلا تر د حضرت امام بخاری رحمت الله علیه پوری تمام د پنیز باندې د حدیث خلاف خلق تیر شوی خوا کا پاغي کی صدیق دے کا عمر دے کا عثمان دے کا علی دے وست تپوس وکنو جوانا دی می گیانو تقوایا تماتا سوال جواب راکا زمارے سوال پکار دے کم قرآن چستا پا پاکستان کی لوستلے کی گی کم چی پا ہندوستان کی لوستلے کی گی کم چی افغانستان کی لوستلے کی گی نن پا عالمی دنیا کی کم قرات اہم دے لس قرات دی و قرات متواتر دی دری قرات شاذ دی دغه قراتو کی ګورا په تمام دنیا کې جنن عالمی قرات ورتویل کیږي آیا دی کی په قرات حفص ان عاصم امام حفص روایت کوي د حضرت امام عاصم کوفینا دا دوان محدثی دا دوان قاریان د کوفی دی امام حفص شاگرد ہے امام عاصم استاد ہے امام عاصم د امام ابو حنیفه د دور دے مایل د دنت تپوس وکا آیا د امام عاصم نہ مخکی چا قرآن نو لستے کتا تو قرات یادی سنگ تا الفاظ ادا کړي زله نبی علیہ السلام حدیث ګورم د امام ابو حنیفه قول رالم د نبی علیہ السلام په حدیث تلم د امام ابو حنیفه قول رالم درب په قران تلم ماویل درب قران را والا د امام عاصم قرات چې تو په قرات حفص ان عاصم سرا ما ته جواب راکا ته چې دا قرات لولي آیا دا قرات تا د نبی علیہ السلام په قرات تلل ما ته د قرآن یو آیت د نبی علیہ السلام نے پسند ثابت کے سنچ امام بخاری یو حدیث پسند ثابت تی دسی بتماتا د قرآن یو آیات الحمدللہ رب العالمین د نبی علیہ السلام نے پسند ثابت کے الرحمن الرحیم نبی علیہ السلام نے پسند ثابت کے مالک یوم الدین نبی علیہ السلام نے پسند ثابت کے ایاک نعبد و ایاک نستعین 6666 یا 6236 پدی آیاتونو کی ہر آیات دعوت مات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا پسند ثابت کے آیت تعالی قرآن تللے دا قرآن تا نہ تللے استاس علم نشتا مال اوایا آیت امام عاصم نہ وړاندې خلق قرآن نلوستو آیا صدیق قرآن نلوستو آیا عمر قرآن نلوستو آیا عثمان قرآن نلوستو آیا علی قرآن نلوستو مال نبی خوب فرمائی صحیح بخاری اچت کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ نبی فرمائی تاسو سلور کسان نہ قرآن ولولی استقرئوا القرآن من اربعۃ سلور کسان نہ قرآن ولولی من عبداللہ بن مسعود اول عبداللہ بن مسعود ذکر کئی بل ویا عبداللہ بن مسعود نہ قرآن نبی وی ولولا تجکم قرآن وے علی قرات حفص عن عاصم آیت نبی علیہ السلام منی تو ما ته دا وخت چې نبی علیہ السلام ویل چې تاسو قرات حفص عن عاصم وایلا سو قراتونه دا به ثابت کیسو ایک د دې میګین لما بنی پانس ودی دا په قهر نشو په دوان خولي را روان نشو دا ما ونه جړه په هغه ورځ مال د غل سزا راکې خو تیار خو کوي کنه یار تش پډوزو کار نه کی زتاس ته نوجوان ته زما د الفاظ تاسو را نقل کې وباس ورسو د سوال دار د امام ابو حنیفه په دور کې حدیث لیکل شوی نو په هغه دور کې د حدیث لیکلو ته حاجت نه هغه دور کې استاب شان رزیل نه هغه به چې د استاد نصاوري دو اوبه یادول استاب شان دو چې ناقي محققین نو دا ویس ملحد چې تاسو پیژنې دا ولی گمراه شوی دی د پلار وهابیو دا زمون په کور کې په خپل کتابونو پراته ما هغه کاتن ماته حقیقت معلوم شنه اعوذ بالله چې د الله وجود نشته او اسلام چې دا مین میډ دی یعنی دا نیچرل نه دی بلکې دا انسانی ایجاد کرده دی دومره خبیثه نطفه ده دغه شانت چې دا قسمه خلک را پاسي او زمونږ د علما تاسو ته وایي چې دام گمراه کوي دا په خپل گمراه دي تاسو خلک وایي د مولیانو کاروبار ختميږي زماره کاروبار څه سویمه ده سبب دار پاس استا په قران او استا په نبی باندې به تفسیریم کوي نکړي پاغه ورځ راشه او مال غل څه زره خو چون کې په پاکستان کې دفعه ده موجوده ده چې قران دی په ګندګۍ کې واچ او پته ولګي دا په پاکستان کې دفعه ده موجوده ده ججمنت ته پته قاضي ته پته چې په دې انسان باندې با 3 سال قید خطیش او کو ګستاخی دی وکړه د قران مجید نو سزای موت ده دغه شان عمر قید دی لکه څنګه چې توهین رسالت دی دا 174 نمبر دفعه دویم 186 نمبر دفعه بیا دریم نمبر کې دی کې 192 کې تبدیلی نور امرال الله دی جنرال زیات خپل اجر ورکي د خپل طرف نه هغه کې بیا ډیر کوشش کړو خپل دور کې نو بل ورځ ګوره دا خبيثان ما چرته نه دی لیدلی چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ګستاخ ابد شوی دنه تاسو ته کولای شي د امام شافعی په دور کې حدیث چا په کتابونو کې رابان د امام ابو حنیفه شاګرد امام ابو یوسف امام محمد د امام محمد شاګرد امام شافعی د امام شافعی شاګرد امام احمد بن حنبل د امام احمد بن حنبل شاګرد امام بخاری دی سوال دا پکار دی چې را دومره عمر د حدیثو د جمع کول ولی مسلمانانو ته ضرورت رانغی کنا غي ټول د حدیثو نه بار ژوندۍ تیروله دله خو پکارو چې د امام ابو حنیفه صفات کړي وي چې امام ابو حنیفه هغه امام دی چې 12,90,000 مسائل د قران سنت نه راوباسي ان تر دې حد چې د امام ابو حنیفه د شاګرد د قضاوت کتاب چې کله په فرانس کې فرانسیانو خپل زبان ته واړو نو هغه ټیم کې هغه ویلو چې امام محمد صغیر دی حد والا دی او محمد کبیر به کمی درجه والا دا مسائل کم ځین راځي شي امام ابو حنیفه د ځان جوړول تکینو د ځان جوړ کو ستا په سری دومره خلک روان شي دا خو سوشل میډیا دا په دې دور کې د اسلام دشمنان دي عادت خبيث نطفو طرف ته توجه کوي کني باقی ز تاسو ته سپینه فرد په خبره کوم یاد ساتي دا د کینه او کتابونه دی ولي کی ا کتاب پس به ام خلق خان خپل خزه ته دی اول ور کې چې دا د امام ابو حنیفه د کتاب سو تعالی څنګه عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ دا یمامه تلاړو مسلمه کذاب ورته وی چې سنوي سورۃ خو نه دی نازل شوی په دغه وخت کې سورۃ العصر نازل شوی او ورته وی سورۃ العصر نازل شوی د مسلمان لانه دی دا مسلمه کذاب ورته وی کوم سورۃ عصر دی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مسلمه کذاب ورته وی چې په مام یو صورت نازل شوی دی یا وبر انت حزنان وصدرك وانت حقر وفقر اے زنګلی مګي ستا خو صرف دا دوه غټ غوګونه دی او سینه دی راځي نور خو تاسو حقیر او فقیر شي مسلمه کذاب ورته څنګه صورت دی چونکه مسلمان نو لا
ورته وایي چې په خپل باندې ورته سوچ وکړي چې څه غول دی وخو تا غول خوراک زه وایم چې دا څه دی وي شی په ځای غلې کو زه ته یو کتاب ولیکو بیا یې کور ته ویسو خپلې ښځې ته ورکوي دا ما د امام ابو حنیفه په مقابله کې لیکل دی هم درپسې خاندي په دې حدیث حضراتو کې دا کوم د انګریز پیداوار چې دا ټول فساد خو دیونه د اول نه شروع دی دې حضراتو کې یو مولانا تیر شوی مولانا داود غزنوي هغه په خپل باندې وی دا هغه په دربار کې یو شاګرد د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې ګستاخه الفاظ ویل او ویل چې دا د دنیا نه مرتد زوی سورز ویلاړي سترشتیا شي قادیانش دا هغه خلک دي چې دا نه پاکستان قانون مني ته چې د اسلام چغې وې الان کې په پاکستان کې پرسنل لا لا شر جج نه تاسو وکدا فقه حنفی ده پرسنل لا په پاکستان کې فقه حنفی ده او زینه انزه به صرف یو څو خبرې نور وکم دا یو غټه موضوع ده دا خو د کمال خبره دار چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داغه په دور کې حدیث نه دی لیکل شوی او امام ابو حنیفه څومره مسائل قرآن حدیث نه راو باسي 12,90,000 داغه حدیث خو پرې داغه اجتهاد مقابله ونه کیده ځکه ناکله حیران شي چې کم سړی د صحابه کرامو شاګرد دی و روایت امام ابو حنیفه د صحابو نه را نقل کړل و روایات زمون امام ابو حنیفه د صحابه کرامو نه را نقلې حضرت حماد استاد د حماد بن ابي سليمان چې عادي اب فرمایل چې ما د امام ابو حنیفه نه زیات فقيه او جوور نظر والا سړی نه دی لیدل خپل استاد و حماد بن ابي سليمان چې تابعي دی د لوی صحابه کرامو نه حدیث اوریدل دی فقه اوریدل شاګرد دی او وای چې ما د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شان زیات فقيه او جوور نظر والا نه دی لیدل نو فقيه ستوي چرته منګه میلاد میکاله ته فقيه وایو دنیاوی علم څومره ور سره دی فقيه وای هغه ته په قران او حدیث پیږي چې په قران او حدیث نه پیږي هغه ته فقيه نه هغه ته ستا په شان خنزیر وای عطا بن ابي رباح د مکه د ټولو نه غټ تابعی دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خوا تراغه نو ورته پاسې د الایمان رالو عطا بن ابي رباح په مکه کې اوسېږي چې کله امام ابو حنیفه خوا تراغه نو پاسې د الایمان رالو امام شافعی رحمت الله علیه ته چې د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب زیات حدیث ته نږدې د امام ابو حنیفه نه د خبيث نطفی ستا په دې ذات دلانتی ستا په دې سترګو دلانتی ستا په دې ذهن دلانتی چې دا غلط جوړ شوی دی تمام علما تلاش شو ګوره اب تاسو چې د امام ابو حنیفه فقه هغه اصول دادي چې تاسو د قران نه دلیل باول ګوري اول بر قرآن نه دلیل راو باسي که قرآن کې نه بیا به سنت نه راو باسي حدیث نه تاسو به ګورم خو چې تاسو مخامخ کمدار سره درته مخ کې نه وي چې یو غیرتی مور راوړې تیار کیتا او ته زینام په دغه زین باندې ورکم او تا ونه جوړم او ټول عمرې تاسو توبګار نه کم د دې خبرونه په هغه ورځ د ملک قانون ما یا عمر قید کی یا مې دی جبه کټ کی چې بیا د پارسوب د چیلنج ورک څنګه چې زور د امام ابو حنیفه قرآن سره بد اول لا كتب قرآن پیږي بالله كتب قرآن پیږي ثم تلا كتب قرآن پیږي دا چې کله ما ته مخامخ شو بیا پته لګي ګینه دا یو سوال تی وکي عبدالغفار نامې دا زما په ذهن کې خارجي دی دا سوال دی راوړي د دې جواب په ما ته راوړي ما په عقل او نقل دوانو باندې مطمئن کړي د علماء دیوبند د فقه حنفي د دین به نرالی د حنفي عالم نه به جواب نرالی زدا ګورم چې دا قرآن څنګه دی پاکي د حدیث څنګه دی پاکي علماء دیوبند احناف علماء به ما بین نه لري کی قرآن کې الله فرمایي لو انزلنا هذا القرآن دا به زماره بیان نمراو باسي صرف که په تمام میډیا باندې حال کې هم صرف د دې یو عالم بیان بدتراز د دې یو طالب قرآن کې آیات ده کنه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته کثرت قرآن من په غر نازل کړي ټوکلي شوی د لاس کلن بچی سینه ولې نه ټوکلي کی د دې سوال جواب براوړي د دیوبندي او حنفي عالم د کتاب نه بنئ د دې تفسیر نه براوړي یا د امام بخاری نه یا د امام شافعی نه راوړي چې تبه چې داغه په دور کې حدیث
حدیث د دې سوالات جواب به مال راوړي. اولنې نمبر ک قرآن چرته په غر نازل شوی دا به ټوکړه شوی د دې قاری سینه ولې نه ټوکړي کیږي. کته چرته وي چې په هغه کې په دې خلکو کې اوس ایمان موجود نه دی نو په ابوبکر کې خو ایمانو د قرآن حافظ سینه ولې ټوکړي نشو. ابن مسعود کې خو ایمانو، عمر کې خو، علي کې خو، عثمان کې خو، 1 لاکھ سوا لاکھ صحابه کرامو کې هو داغه کې د سینه ولې ټوکړي نشو. د دې سوال جواب دې ما تراکی بس د دې میډیا نه مسله حل که جواب یو که زبې شاګردي اختیارو. معمولی شان می درته وي چې ته په قرآن پیږې نو دا خو صرف ما یو سوال وکړو. دویم سوال چې زه کوم د قرآن نه زه سوال دا کوم د قرآن ابتدا ولې صحابه فبا کړل او پسینې ختمه کړل. احناف دیوبندي عالمانو نه به جواب نه راوړي، نه به د نور فقه د علماو نه راوړي، نه به د اهل حدیث علماو نه راوړي. چونکې ته قرآن او حدیث وې نو قرآن او حدیث نه مال د دې جواب راکړي. دریم نمبر سوال ته وکي معمولی شان په قرآن کې خلک کوئی 6666 آیاتونه 6236 کوئی یو حدیث راوړی چې نبی علیہ السلام ویلي چې په دې زګین آیات مکمل شو. نبی علیہ السلام ویلي چې و قرات دادی و قرات ما تراوړل دی یو آیات متواتر ادری شاز درته موافق. دویم دا چې کته وی چې و قاریانو دا قرآن د نبی علیہ السلام ناغست، امام ابو حنیفه دا مسائل د چا ناغست؟ دای د چا ناغست؟ د کویانو نه. ناسبه معاشره په فقه چلیږي نو چون کې ته په فقه اعتراض زکه کې چې خلک گمراه کی کنه روز ته په زغات بنیاد پروت دی چې تاسو جماعت اسلامي لیکل تر حناف سره دومره دښمنی کې په سواجه کې الته د مولانا مودودی حقیقت دی ویلې چې داغه نه کمی خطاګانی غلطیانی شوي وي صراحتا هغه غلطیانی دی مخ ته راځي دي ته هغه زور وباسي. اولا ترزان کل يهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم تراغ پوری تر امام ابو حنیفه د خلکو نه ناراضي کیږي د مذهب نه چې ترسو پری دی د مودودی طرفداري نه کړي. سپینه خبره پرفیکټ ده من ته معلوم دي نور هیڅ قرآن تر سره نه کیږي در کوم عالم نه تفسیر ویل او کته چې عالمانو کې اختلاف دی ته مال جواب راکړ ما ته معلوم دی سبا حقیقت برابر نور اخوانه وی چې اختلاف چا راوست دا وابیان دلته چا راوست کنه اختلاف خو په سلطنت عثمانیه کې ولینه خلافت عثمانیه کې خلافت عباسیه کې ولینه بنو امیہ خلافت کې ولینه. سوال پکار روس ته اوس بنن به یو کس را پاسې لکه تر پاسې د ځان وس یو نوې دین خلکو ته جوړې د ځان یو نوې محقق جوړې نوې فرقه دا نه درا استل په مسلمانانو کې دا خو شکریا زره دی عوامو ادا کوم چې دا وسم د امام ابو حنیفه چې سوال له سوکاله وړاندې تیر شوی دی چې د قرآن حدیث د نبی علیہ السلام د سنت کوم تشریح کړه هغه دا خلک وسم مني دا خو دا هغه تقوا باندې دلالت کوي. خو ته خبيث نه پچ ورته نه په سوال سم صدې کې نه محقق را پاسي ورکه دي خلک ته اجازه دار دین تصویر قسم دی والله بالله ثم تلا دا دین تصویر روانه والله بالله ثم تلا چې دا دین تصویر روانه دا قسم زولې خورم بار زکه خورم چې دا بی غیرت دا دلګان دا میدان ته ناراوزی په پټو کمرو کې التزام په خلاف پروپاګاندا کې خلک گمراه کوي. نو زویم چې میدان ته خو ناراضي خو کبه دیو کې چرته لګي ایمان موجودي په دې قسم خو یقین وکي کنه په قسم باندې خو یقین وکي په کور می عمله کېږي دی پای کوم په بچو می عمله کېږي دی پای کوم په امام می عمله کېږي دی پای نه کوم ته دینه غدله تو بلشتا. نو ما صرف دا ویل چې امام شافعي رحمت الله علیه دا چې هغه مذهب حدیث ته ډیر نږدې د امام ابو حنیفه نه دی دا خبر امام شافعي په خپل ولینه کوله. د امام شافعي په مسله کې دوه اقوال د چرته بخاری کې رفع الیدین لیدل او میګیا لګور سنن نسائی کولاو کې واځي د رکوع نه تر سجدو رفع الیدین هم دي التر سجدو رفع الیدین هم دي دا خبر امام شافعي په خپل ولینه کوله. اخو بویل الناس عيال على ابي حنيفه في الفقه خلق په فقه کې امام ابو حنیفه اهل عيال دغه ته محتاج که امام ابو حنیفه نه یعنی اصل نه د فقه نسل بنای من ته فقه میلاو د امام ابو حنیفه په برکات میلاو
عبدالله بن مبارک د امام بخاری په استاد په فرمایل در امام صاحب شاګردو چې امام ابو حنیفه ټولو نه غټ فقيه د ټولو نه غټ فقيه یعنی د ټولو نه زیات په قران حدیث پوهیدونکی امام اعظم ابو حنیفه دی. علی بن عاصم وای ک ابو حنیفه علم داغه د دور د علماء سره په مقابله کې راولي، په یو تله کې داغه د دور د تمام علماء علم واچي، په دویمه تله کې د امام اعظم علم واچي. علی بن عاصم فرمایي د امام ابو حنیفه علم به درنو جوړي. تنن را پاسې د امام ابو حنیفه په باره کې غلطه تفسیری کې. یزید بن هارون فرمایي ما د زرګونو علماء نه سبقونه ویلي، لیکن ما د ابو حنیفه په شانتي تقوا والا داغه په شان حکمت او فلسفه والا نه دلیدل. امام زهبی رحمت الله علیه په تذکرۃ الحفاظ کې لیکلی و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه